چا چې په لسم د محرم باندې په خپل ځان باندې ښه خوراک وکړو او په خپل اهل و عیال باندې ښه خوراک وکړو نو الله جل شانو به څوکي وسع علیه سائر سنته ټول کال به الله جل شانو فراخي راولي. حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې جربناه فوجدناه صحیحا، موږ په دې تجربه وکړو او اقا شانتي وا څنګه چې نبی علیہ السلام فرمایل. او امام فیض القدیر کې علامه مناوی رحمت الله علیه لیکلي چې سفیان ابن عیینه رحمه الله هغه فرمایل جربناه 50 او 60 مره، چې مونږه دا تقریبا 50 یا 60 ځله دې تجربه وکړه او هغه شانتي وسنګ چې نبی علیہ السلام فرمایل. نو دې ځای پورې البته دې حدیث ته بعض محدثینو هغه ویل چې دا ضعیف دی او چاته منګړت ویل چا څه او امام سیوطی رحمت الله علیه فرمایي چې فلا باس به، دې حدیث کې هیڅ نقصان نشته. او امام شامی رحمت الله علیه علامه ابن عابدین شامی رحمت الله علیه رد المحتار کې لیکلي په شامی کې چې احاديث التوسعه ثابت صحيح، كم چې داسې قسم احادیث راغلي هغه بالکل ثابت دي او صحیح احادیث. نو ما څونه عبارات کتلې محدثینو په دې رد کړي دي، کوم محدثین چې ډېر زیات متشدد دي ایو دا حدیث ټیک نه دی او کوم چې فقهای کرام دي ایو چې دا حدیث بالکل ثابت دی. نو په لسم د محرم باندې کول پکاري چې ښه خوراک او بزن ښه خرچه پکاري او فقیرانو مسکینانو ښه خرچه پکاري چې الله جل شانو دا ټول کال د انسان بیا صحیح تل لسم تاریخ دی میاشت. بل دا بعض یو حدیث